الله رب العزت په درو خبرو باندې ډیر زیات خفه کیږي. ټول لومړنۍ خبره خپل اولاد ته کنزل کول، خپل اولاد ته بدې ردې ویل، خپل اولاد ته بددعا کول. نن سبا ډیر داسې والدین شته چې هغوی په وړې وړې خبرې باندې خپلو بچو ته کنزل کوي، بدې ردې ورته وي، بددعا ورته کوي. خپل اولاد ته بددعا مه کوئ، خپل اولاد ته کنزل مه کوئ. په دې باندې الله رب العزت ډیر زیات خفه کیږي. خپل اولاد ته دعاګانې کوي، د خیر د برکت دعاګانې کوي، د کامیابی دعاګانې کوي، بددعا کله مه کوي. دویمه خبره چې کله مسلمان بل مسلمان دپاره په زړه کې حسد ساتي، کینه ساتي. الله دې موږ معاف کړي. نن سبا هر مسلمان د بل مسلمان دپاره په زړه کې حسد ساتي، د بل مسلمان عزت نشي برداشت کولی، دغه مال دولت، دغه شهرت، دغه تجارت، دغه کاروبار، دغه کامیابی نشي برداشت کولی، او همیشه په زړه کې د تمناوي ارزوي چې الله رب العزت به دا کله راغورځوي. نو په دې باندې الله پاک ډیر زیات خفه کیږي. دریمه خبره چې کله څوک مونځ وکړي او منځنه بد دعا نه کوي، فورا پسې په دې باندې الله رب العزت ډیر زیات خفه کیږي. او نن سبا دا عادت ډیر عام شوی دی چې څوک مونځ وکړي دعا نه کوي. نو دا د تکبر علامت دی. منځنه بعد دعا خامخا کوي، خاص کر فرض منځونو نه بعد الله پاک خامخا دعا قبلوي. نو چې کله مونځ وکړي بغیر د دعا نه مه اوچتېږه، خامخا دعا کوي. چې څوک دعا نه کوي الله پاک هغې نه خفه کیږي.